Start. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې د صدر صاحب او د پارټۍ ملګري دلته چې پیپل هاوس په راتلو باندې دیو ته ستړي مه شوي یم او د صدر صاحب شکریا ادا کوو چې په ډېر عین موقع باندې دا میټینګ راوغوښته. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په 30 تاریخ باندې به زموږ د پاکستان پیپلز پارټۍ په ټولو پاکستان کې یو تاسیسي مخکې به دا یو تاسیسه جلسې موږ په مختلفو ځایونو کې کولې. کله به په کراچۍ کې وشوه، یو ځل په کشمیر کې وشو، یو ځل په پښتونخوا کې وشو، په لاهور کې وشو، خو دې ځله په کوټه کې وشو. خو دې ځله پارټۍ دا فیصله کړې ده چې په ټولو ډسټرکو کې به یو تاسیس تقریباتي او هغې ته به چیرمین بیراول بوټو صاحب خطاب کوي. نو انشاءالله تعالی چې په باجوړ کې به په بھرپور طریقې سره د پاکستان پیپلز پارټۍ یو تاسیس چې کوم دی دا مناویږي، ځکه چې د ټول ملک په شان که په چا باندې د ټول نه زیات احسانات دي د پاکستان پیپلز پارټۍ، نو دا د باجوړ په خاوره دي، دا د باجوړ په قوم باندې دي، دا د باجوړ په ولس باندې دي. نو انشاءالله تعالی چې باجوړ ولس او د باجوړ قوم به په دې یو تاسیس کې په بھرپور طریقې سره شرکت کوي. بل انشاءالله تعالی چې پاکستان پیپلز پارټي به اثر نو منګه ارګنایز کو او منظم کو به په دې نننی میټینګ کې دا فیصله وشوله چې د هغې آغاز به اول د هغه عهدونه کېږي کومې عهدې چې غیر فعال دي نو هغه به فعال او بیا چې کوم ځای کې زموږ تنظیمونه نشته دی، ارګنایزیشن نشته دی، نو هلته به ارګنایزیشن کوو. مخکې به زموږ د تحصیلونو تنظیمونه وو، خو د پی کې تنظیمونه به زموږ نه وو، چونکې دلته اوس د پی کې د غم راغلي دي. نو موږ به د پی کې تنظیمونه هم جوړو او د هغې آغاز به موږ د پی کې 21 عثمان خیل نه کوو. د هغې دپاره نه کمیټي هم جوړه شوې ده. د هغه کمیټۍ د هغه چې کوم دی نومونه هم تاسو واورېدله. د دې کمیټۍ سره زموږ تعاون هم دی، دعاګانې هم دي او دا امید هم دی چې انشاءالله تعالی په دیو ته په ورکړی شوي ټیم کې په دې 2 میاشتې کې به دننه دیو په عثمان خیل پی کې په پی کې 21 کې از سر نو د پاکستان پیپلز پارټۍ ممبرشپ هم کوي او د پی کې تنظیم به هم جوړوي. بله چې څنګه صدر صاحب وویله، سبا بله ورځ چې کومه د صوفي حمید واقعه شوې وه د هغې موږ بھرپور مذمت هم کوو. په هغه ټایم باندې موږ مذمت کړی دی. صوفي حمید زموږ ملګری و، د دې باجوړو په هره سخته کې په هر تکلیف کې چې موږ راوتلي یو، دا زموږ سره سینه په سینه څنګ په څنګ باندې ولاړ وو. نو سبا چې کومه مظاهره ده د جماعت اسلامي، نو په دې کې به پاکستان پیپلز پارټي په بھرپور طریقې سره شرکت کوي. نو زموږ د ټول باجوړو ولس نه هم دا درخواست دی او خصوصا د پاکستان پیپلز پارټۍ د ورکرانو او سپورټرانو نه زموږ دا درخواست دی چې مهرباني وکړئ سبا په کورونو کې کښېننئ، سبا په دې احتجاج کې تاسو په بھرپور طریقې باندې شرکت وکړئ. ډېره مهرباني، شکریه.